ستا په دې ملک یو ډله ده منکرین حدیث ورته وایي داغي مشن داد لکه زمونږ ملک ډېر مذهبونه دي ډېرې فرقې دي ډېرې بلاګانې دي د دین په رنګ کې یو ډله پکې د منکرین حدیث قرآن منم حدیث نه منم ما ته ګورئ قرآن دا الف نوالا تر والناس پورې ټول اجمال دی او د قرآن تفسیر چې دی دا حدیث حدیث نه معنی قرآن کې راغلی اقیم الصلاة منځ کوا څنګه کوا دا تفصیل قرآن کې نشته دا حدیث بیان کړی واتو الزکات زکات ورکوا څنګه ورکوا دا تفصیل قرآن کې نشته دا حدیث بیان کړی نو حدیث دا د قرآن تفسیر دی بیا څنګه چې قرآن د خدای کلام دی دا سے حدیث هم د خدای کلام حدیث وی د پیغمبر خبر ہوتا د چا خبر ہوتا وی حدیث وی د پیغمبر خبر ہوتا قرآن وی د خدای خبر ہوتا زما مدعا دادا چې حدیث د پیغمبر خبر ہوتا وی بلکہ زویم چې حدیث هم د خدای خبرې دي صرف په جبه د پیغمبر بیان شي تاسو خیال راغی لکه وی اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں کلام ان کی زبان میری کلام داغه ده جبه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او په دې گواه څوک دی په دې گواه قرآن دی چې حدیث هم د خدای کلام نو یو د دوی مشر چې دی پرویزه غلام محمد پرویز نومیو دا د منکرین حدیث ډلې لوی امام کراچۍ کې زه ملما ما په دې کې هغه کور ته دیم راغی اکور والا ما ته وی چې دا پرویز صاحب دی جی د منکرین حدیث لوی امام چې دی اوهو ما غږ نه کولو چې زه ملما یم دلته اوس د سره هغه ما ته خوله راواچوله ما ته وی چې مولانا صاحب یہ حدیث سے آپ نے کیا بنا رکھا ہے ما ورته چې ہم نے تو کچھ بنا نہیں رکھا حدیث سے تو اللہ نے کچھ بنا رکھا ہے ہم نے نہیں رکھا ما تو جب قرآن موجود ہے تو حدیث ماننے کی ضرورت کیا ہے مارتل پرویز صاحب آپ منکر حدیث ہیں اور میں آپ سے بھی ایک ڈگری اونچا ہوں میں منکر قرآن ہوں میں تا حدیث نہ مانے او ز قرآن نہ مانے ما ته لا حول ولا قوه مال یو شل لا حول ولا قوه ته حدیث نه مانے ز قرآن نه مانے وچولی معلومات ثابت کدا چې دا قرآن د خدای کتاب دی دا ثابت کا د خدای دستخط پښتا تاسو قرآن ویلې دی ټول ویلې دی ترجمه هم کړی دا څومره علما دي تاسو په دې کلو الف نه په بې نه پوهېږي دا څومره د شرم خبره علما یو علاقه کې وي او داغه علاقه خلق ته د منځ ترجمه نه ورځي قسم په خدای دې بوډاګانو ته اللهم انا نه ورځي دا وترو کې چې وای کنه اللهم انا دا نه ورځي او که ورځي نو بیا وای چې ولا نشکرک ولا نکفرک
نو د نشکرو کا په ځای باندې دی کل ولا نشکرو کا وې نو په ټکی کافر شو ځکه چې ولا نشکرو کا دا معنی چې خدای زستا شکریا نه ادا نو نن زمون دیہاتی دنیا دا تیرا امامان دی تیرا کې یو امام پسې مونږ کولو مخ کې ولاړو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ولا الضالین ولا الضالین تاسو څنګه وایي غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تاسو دې څه وایي هغه غلط وایي ټول غلط وایي قرآن کې د دعا نه مشکل ترین حرف بل نشته ما پشپګ میاشتې کې یو دعا دویل زده کړي دي پشپګ میاشتې شیشه به میزان سره ګرځوله او د دعا ادا په خوله کې داسې ده چې تی وینو شونډې به دې نه خوځي مات او زدر لری ناستی ته به چې زدا سے بلای ما ټول خرما چا ناس کم ځای کې خدای بندګان په دې علاقو کې هډمیم غړي هغه نه چرته د لری ناستی دیکھو ګورئ دیکھو خپکیږي ما نه خپنه شو که خپشي زما بسو کوي مونږ نه خوشحال سوګلی مونږ نه خوشحالي سوګلی هر سره اللہ دی راضی وہی کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے یو خدای دی چې مرګري ټول خدای دی برخلافي هیڅوک بیت نشي کول نو یو دعا تاسو نږدې راشئ او زه درته ویم به مجال دی چې زما شونډې وخوري زواد بم نه اسنه چې بل لیبل را باندې ولګو ستاسو خو چې څوک خوښ نه څه لیبل په ورو لګو چې دا یا زوالین دی اوس څه کوي چې نږدې راغلی چې زمونږ د ملک سپینګیری هغې ته اللهم انا نول ولی کته وځه تڅوې کاکا وترو کې اخر رکعت کی وای جیزه په کې درې ځله قل هو ما تجربه مونز دیکھو وګوره پیغمبر فرمایلی دی مونز محبوب سره ملاقات ته که یو سړی دا غواړي چې زه خدای سره ملاقات کوم نو 2 رکعات نیت ته وتړي ورته دی ودرېږي خدای سره ملاقات حدیث جبرئیل کې وګوره پیغمبر نه تپوس شوی دی چې یا رسول الله احسان څه ته وایي احسان هغه ورته فرمایل ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ته د خدای داسې عبادت وکړي لکه چې ته خدای ګورې دی وینې نو الله نه لوی محبوب بل څوک نشته کېدای شي الله نه لوی رهنما بل څوک نشته الله نه لوی پېشوا بل څوک نشته مونږ په یو بلې بلا اخته یو ګوره زمونږ بالا ماڼه کې یو ډمو ما به کله ورته وی چې مونځ کوه ما ته رکشه زه به مدرسې نه راتلم دی به په مخه رکشه دا ستا غوندې ډېر مولیان به دوزخ ته روان او ما چې دی د خواجه صاحب په جولۍ کې ځان اچولی زه به د جنت توتی دی خو وګورئ قرآن وګورئ ولا تزر وازرة وزر اخرى
الف لام میم احسب الناس د پلار ګناه به د زوی په سر نه خو دې کیږي او د زوی به د پلار د مور به د لور او د لور به د مور اور سړی ته په قیامت کې خپل خپل پیټه پسای پیغمبر خپل لور ته وي خپل لور یا فاطمه تو سلینی ماشه بچیا که دنیا کې د سکاری ما ته وایي چې زه وکم خو یو ټکی مې واوره چې قرآن قانون دی او د قانون نه ځان بچ ساته لوري که په قیامت کې قانون راونیوي نو زه به د خلاصولی نشم پیغمبر خپلې لور ته وایي نن پیر و بس لکه خدای ته ګوره دلته یو پیر ته زه ورغلی وم ښځې به والا راتلې نو خیر ما باندې خو چرګ مرګ چرګ مرګ هم را باندې وخوره ما ورته پیر صاحب یو خبره ورته کوم چې په غاړه مې پاتې نشي په درې شپېته کاله عمر د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا ثابته نه ده چې پیغمبر پردی ښځې ته لاس ورکړي دا چرته نه ده ثابته تاله دې کوټې ته ښځې راننوځي ځوانې او ته والا لاس ورکې او بیا په ملایم ټپې او دمونه پې اچې ما ته وی چې امریکې لذي ښځې لندن لذي نو که فقیر لرالې نو څه چلو شو نو ما هم ورته یو داسې ناپړي ته وویله چې اوس زما نوم اوري نو درې درې مانه کنځلې کړي تاسو خبره ده قرآن وګورئ قرآن ګور قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اے پیغمبر اعلان وکړه ټولو مسلمانانو ته ووایه چې ښځې وګورئ نو نظر ښکته وغورځوئ ښځه دې ولیده لاندې وګوره چا تیره شي بیا پاس وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ښځو ته ووایه چې سړي وګورې نو سترګې ښکته وغورځوه سړي تیر شي بیا روان شي نن په پاکستان کې د ښځو حال هم وګوره او د سړو حال هم وګوره راشي ماښام ماسخوتن ټیم کې صدر روډ ته راشي چې هر قسم څاروی هم خوښې میلاویږي منډۍ لګېدلې ټیکسي موټر راونیسه او په صدر روډ مال روډ فورډ روډ ارباب روډ دې باندې چکر ووه او هر قسم ګډه دی چې خوښې درته به میلاوي دا هغه شرمېدلی عمل دا هغه شرمېدلی عمل سړی وګورئ او ښځې وګورئ څلوېښت کاله وشو قرآن زیارت دی چې جنډه پې ولګوله که دا مخامخ قبر باندې چا جنډه لګوله قرآن زیارت دی بس په دې زیارت جنډه چې ښځې تېرېږي هسې پې قرآن دا شی یا په لاره ټانګه کې روان یې او چونه کړی ځای وګوره داسې چل کوي دا دې څه وکړه د زیارت هر شي تا خپلې ګوتې حساب کړي زیارت ته دې څه تاسو وایئ په ایمان د هدیرې آداب درځي د زیارت آداب درځي پوهېږئ دا روټي خلاص چې دي د زیارتونو حاصلات خوړل او د قبرونو حاصلات خوړل دوی ستاسو دماغ کې دا کینولی دي چې داسې مولیان شته دی چې زیارتونه نه مني او داسې مولیان شته دی چې قبرونه نه مني زه به خپله قبر کېږم که نه هلکه زه به نه قبر کېږم زیارت معنا وګوره زیارت عربي کې ملاقات کولو ته وایي زار یزور ملاقات کولو ته وایي دی خو وګوره هدیرې ته پیغمبر تللی دی هدیرې ته دعا پیغمبر کړې ده بیا د ورځې هم نه د نیمې شپې تللی دی د نیمې شپې جنت البقی مقبرې ته د نیمې شپې تللی دی او د یو ځل په ځای 3 ځله دعا ورته کړې ده ما په خبره پوهېږئ
ادیره دې دپاره نه دي چې ته ورشه د چرسونو د بنګونو د ارسونو د دې میلې او د دې اډې پې جوړې ادیره پیغمبر حدیث وګورئ كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروا اے صحابو قبرونو تلونه مې منې کړي وای الا حرف تنبیه سره وای چې دینه پس تاسو ادیرو ته ځئ ځکه ادیرو تلو کې سړي ته تذکره د موت وشي خپل انجام ورته رایاد شي علماو لیکلي دي چې ادیرې ته سړی راشي او یو آیات کرسی اولولي په ادیره کې یو آیات کرسی پیژنئ څه ته وایي وایه لکه شیخ ګیره دې م پرېښده طالب خو نه هسې ښه سړی ښکاري تبلیغ کې څه یو آیات کرسی په ادیره کې ووایي 40 ورځې د هغه ادیرې نه عذاب اوچت شي 40 ورځې نن زمون قوم ادیرو باندې تیریږي څه وایي نه ایمانی دا یا مړی استاسو دې علاقې کې مونږ مړی کیږي خلق ناس تیراش دوا به وکړو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد تاسو په ایمانی وایي دا مړی ته دوا ده دا مړی ته دوا ده الله اکبر الله اکبر خدای ډیر لوی لا اله الا الله بل څوک نشته والله اکبر خدای ډیر لوی دی ولله الحمد خدای لره ثنا ده تا مړي ته څه وایي 3 ورځې تېرې شي 3 ورځې ټکه دوا دا قوم مړي ته ونکي ټکه دوا دعا زده کړه دعا به داسې کې اللهم اغفر لنا وله كخزي ولها ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات خدایا اول ما وبخي بیا دغه مرده وبخي تاسو به وایي چې هلکه نو اول دې ځان له دوا وکړه اول به ځان له دوا ځکه کې چې اول خدای تا وبخي چې تا کې اهلیت د شپارس کولو پیدا شي د بډابیر احسان الله تانیدار سره د چاشنایی نه ورنږدې بشي اخم پورا میر غضب دی کړ ورنږدې بشي وایي په ایمان نو احسان الله سړی ونیو نو بیا به ولا ملک ګوري یا به ولا دا کوسډب چیرمن ګوري دا به ولا ګوري چاله ایسے چو صاحب سړی نیولې چې شپارستی نه تانیدار له نشي ورتلی نو اللهم اغفر لنا خدا اول ما وبخي نو چې تا وبخي نو بیا به ستا خبرې ته غوږ کېدي نو بیا به ورته چې اوس دی م وبخه تاسو په خبره پوه شئ مړي ته دعا کولو طریقه دا ده مونږ په دې نه پوهېږو زمونږ مړي خوار دي ژوندي مو خوار ژوندي خوار څه دین نه پوهېږي قادیانی راغی او تا نه تپوس کوي چې هلکه چا ویلي دي چې نبوت ختم دی تاسو سپینګیري بوډاګان موږ څه خبر یو چا ویلي بعضې پکې لغوندې په اللهم او خدای ویلي دي خاتم النبیین او خاتم او خاتم کې دا فرق دی بیا ته خاتم او خاتم پیژنې چې په زور سره یې څه معنی ده او چې په زیر سره یې څه معنی ده بیا تا ته وایي زمونږ پیغمبر ذلی بروزي پیغمبر دی ته ذلی بروزي پیژنې نن ستا ملک کې وګوره مرزایان حکومت ولا اهمیت ورکړی دی صاحب دا خدا علما دی خدای ژوندي لري اگر چې ضیاءالحق لګیا دی مولیان هم رانه مټی زئی دا د سود د زکات پیسې دي دا وزیرانې ګرځي لږ ماته وګورئ کومې مدرسې او جومات لري چې دا د سود د زکات پیسې راوړي دا 15,000 او 10,000 او 20,000 کم قوم کې چې غیرت وي دا به والي وابلی
کم قوم کې چې غیرت 15,000 دي چرې د انګریز یونیورسټۍ ته خو د لکونو اعلان کې او جماعت له 15,000 ورکې د انګریزي چې پکې ښودی کېږي په هغې خو کروڑونه روپۍ خرچ کې او چې قرآن کم ځای کې خرچ کېږي نو هغې له دا کوڅه ډب وزیر راولېږي نو راپاسي او مولیانو ورته ګلونه په لاس کې نیولي وروایي چې راپاسي ورونو ما د مدرسې له 100,000 روپۍ اعلان کړي دي نو مونږ پې لاسونه وپړه کوو واه واه جزاک الله جزاک الله جزاک الله نه وایه غضب څنګه ووایم عربي کې خدای دې کور ران کا جزاک الله غضب الله علیک تا خو دین وشرمولو تا خو دین رسوا چې قرآن چرته ویلې کېږي هغې له په کوم رنګ بیا زمونږ دې ملک ته وګورئ د انګریزانو پادریانو ګورئ او د مسلمانانو ملیانو ګورئ وظیفه راوړئ خدای مباخه نه ده پاتې په خاورو ماړه شئ خو نه غرمه پرېږدئ او نه ماښام پرېږدئ زمونږ ښځې ورته دا چې په خاورو دې موړ که ده پسې بیا ماښام راشي نیت وتړي او خدای ته وایي چې یا الله دا زما وکیل دی وایي ښه دغه وکیل دی دی چې بېګا دې ورته ښځې خیرې کولې یا وظیفه راوړئ خدای مباخه ورشه جینۍ بېګانۍ سړی چې پاتې ده ملا له ور واچوه یو ملا له چا د مستو کټوی راوړه نو ملا چې وکته خوشحال خو شو ویل جینۍ تاسو خو چرې وظیفه نه ورکوئ دا نن هم د مستو کټوی څنګه راوړه ویل استاز پیشو جوټه کړې وه مور مې وی چې تویوه یمه ملا له یوس ملا هم داسې اناړي غوندې و هغه کټوی راواغسته په دې ځمکه یې وویشته چې ویویشته نو جینۍ په جړا شوه ویلې جاړې ولې خو زه یا ما خوړلې یا توی کړې وی مستو پسې نه جاړم دې کټوی پسې جاړم دا مې د نیا د متیازو کټوی وه د شپې بیا دې کې متیازې کولې نو اچکه مې مور دې کټوی کې اچولې وه او ما ته وی چې ملا له یاست د دې قوم دا قدر دی د ملا په نیت او دا قدر دی د حکومت په نظر کې او دا علما را کېنوئ او د مرګ نه وروسته پې بیا ځان بخئ برای خدا خدای او دې جولای ته وګورئ چې بیا د دوی په خوله چرته مړي بخلی کېږي بای کیس خو به هغه وکیل درته ګټي چې اول دې د هغه وکیل قدر وي په زړه کې دا دې منلی وي چې دا وکیل جنګ ښه کولی شي په عدالت کې او هغه دې د وړاندې نه خوشحال کړی وي هغې نه وروسته به په دغه ځای کې تا دپاره جنګ کوي بیا د دې خلکو په خوله کاکا ته بخلی کېږي کوم دی یا دې خلکو له قرآن ورکړه چې تا په ژوند ورسره دا عمل کړی نو دی د زړه نه وایي چې دی دې خدای وبخي راشي اوس بلې مسلې انما الاعمال بالنیات د پیغمبر حدیث دی چې د اعمالو مدار چې دی هغه په نیت باندې دی نیت په عربي کې د زړه قصد او ارادې ته وایي زړه کې دی چې د څه شي قصد او اراده وکړه دې ته نیت وایي تاسو په دا خپلو ایمانونو یې ووایئ چې په جنازه کې امام پسې ولاړ یې اول خو د جنازې نیت نه درځي کینی اوس در کې تجربه کوم یو در کې راپاسوم در کې یو حاجی ها ماما اوس مو پته ولګ نیت نه درځي چا درته اسانه کړې ده چې وایي چې نیت مې د ملا په نیت وځه ودرې تاسو وایئ په ایمان چې د کوم شي غرض نه پیژنې په هغه شي فایده هم نه مرتب کېږي تاسو په دې زړه کې د دې مړي متعلق نری غوندې درد پیدا شوی دی چې خدای ده سره به بېګاله څه چل کېږي زه دا خو په ایمان ووایم شوی دی چې دې قبر کې ږدئ کېنه ماما ای مولانا خو زما دې ځای کې نری غوندې درد ځکه چې یو سړي سره دې مینه او ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے اور ایک درد جگر میں ہوتا ہے میں چھپ کے روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے ایک اونگ سے
दिल में उठती है और एक दर्द जिगर में होता है, मैं छुप के रोता हूं घर में होता है, मैं छुप के रोता हूं जब सारा आलम सोता है। जता स्तेमानी वैम मां बांधे 2 میاشتې डॉक्टर तकरीरونه बंद कړی دي چې तकरीरونه باندې کې दिमाग باندې सब बोझ وندي، خو نن درته کلاو مټ باندې کوم ارڅ چکی هغه ورځ مې یو انګو کې کړه ډاکټر راته ټلیفون وکړ، ډاکټر شیاو ویل ما اوریدلی چې تا تقریر کړه خپل ذمہواری دی دا 400 در باندې وشو، مال تقریر مې نه کړه انګو کې شیعه سنی فساد کېدو هغه پسې تلم. ا ډاکټر شیاو ویل خبیا دي خکړی دي، ما چې ځان مې تخلاش دماغ بوج دی، خو خبرې درته ضرور ولیکم چې دلته نری غوندې درد د پلار د رور د مور د خزې د لور د یار د دوست متعلق دلته یو نری غوندې درد پیدا شوی دی چې خدای د سره به بیګاله لاندې څه کیږي. دا شوی دی وای ټول وای نه دی شوی، چې نه دی شوی جنازه مو نه شوه. ایسو نه شو ځکه چې اوس ما ته ملا صاحب ستا څنګه چلو، زمام ستاسو غوندې چلو، ما ته چې ته مخکې پروت او ما ته لیدلې چې جومات ته نه راځي، جوارګر بدماش بدکرداره بې منځه پلیت مردار مذهب دین خدای او رسول ته کنځلې، او ته ما ته مخکې پروت او زه ستا امامتي کوم. ووایې په ایمان چې زما اړه به دا ووایي چې دی د خدای وبخ او به وي لکه ته هم امام د دې ها او به وي نو صاحبہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، مویا خاریان وئی مویا مردود تے نہ فیتیا نہ درود، مردود مرش در پسے ولار خلق جنازے دو مذہب یو مذہب دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ، یو مذہب دے امام شافعی رحمت اللہ. امام شافعی مذہب دا دے چې جنازہ رستو کئی او خلق تی مخ کے روانو سیادی ریتا، ولی دا مڑے مجرم دے دا جرگا مخ کے خدا تا روانو سی او ورطا آہو فریاد کوئی چی یا اللہ مجرم امرا روان کرے دے شپارس کو در تا چی معافی ورطا ہو. دا دے امام شافعی مذہب. امام ابو حنیفہ مذہب دا دے چی مجرم مخ کے کاؤ ترستو شا اور رستو نہ لگیا ہو سچ یا اللہ دا مجرم ہم در روان کرے دے خدا معافی ورتا ہو کے یا اللہ دی رنبی منزل کے دا رنبی سوال جواب پہ آسان کے او اے پہ ایمان دام چرتا پڑھ کے مراغلی دی الوا خورو دام پڑھ کے مراغلی سیدے سلوی اختیو ما خامے تکی نہیں دا الغٹ من الغٹ ولو کان پیشو سارے پدی بسکی گی من خو بیڑا تبا دا من خو غرق بیا وائی دا علماء ناستی چاچ پجون خدا سر رابطہ و تعلق پیدا کرے نو پجون دے دا محمد رسول اللہ یارانا نوا کرے دا مرگ نرستو پا قبر کی بورتا دا پیغمبر تصویر خودش پا دے لحد کی ملکی بات تصویر راوڑی ورتبے اوخی ورتبو یوم مریم ما کنت تقول فی حق هذا الرجل دا دی سڑی متعلق دی دنیا کی تاقی دوا دے چی ورتدا سی اگوری نوی بہا لا ادری آئے ہائے زخو اللہ کا پوئے گما زخدا نپے جنم نچے دا خدا عدالت وی او دا منکر نکیر غندی پولیس وی او دا جناب محمد رسول اللہ تصویر وی او تا انکارو کی چی دازن نپے جنم نو پریدی بدی دا غوخ کی چوک لار بدی کمائی تخت با پکما دیکھا سوچو کئی
सोच वकई जमून मुल्क तबाह दे, कौम तबाह दे, मईशत तबाह दे, बहैसियत दीन जमून मुल्क कुरान दे, कुरान दा ब टिकीगी पच दा पदी न टिकीगी चे इलेक्शन उशी और साहब हम दगा खरदी कते बदली शी पे बल रूप के राशि हो मंडे वर सरा वही दिल द ईरान वंदे इनकलाब पकार द ईरान वो 9 करोड़ पाकिस्तान दे चे 2 करोड़ केमा के नुइला बदा 2 करोड़ द सड़ी जामन और चे 2 करोड़ के मकड़ी नहीं और तादा मुल्क टिको कमरमा राशि पर कब्र में मुतियाज हो देला मुसलमान और जाबिर और लाई डिक्टेटर ख मुसलमान पकार लाई आला हुक्मरान पकार दे सिमले स्तादा सुबई सिमली उगोरा सुबई सिमले के चिनास्ती दादस यारा खुदा अंदे रहम किनो तत्सदी चबार रोजी तब वे चोस चरता दादा झंडू खाने न रहुआ क्या था सिमली स्तादा कैबिनेट उगोर स्ता कौमी सिमली उगोर स्ता शरीयत बिल उगोर शरीयत बिल वही पेश करे अरे का चाहता पेश करे चाहता मां मुतालिक दुई वही चदा बिजलीगर मुला चले शरीयत बिल खिलाफ थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना बिजलीगर मुला शरीयत खिलाफ थे शरीयत बिल खिलाफ ना पकुलाओ को गुनवाओ दे जियाउलक परुन पदे अमल के रेफरेंडम करे दे और स्तासु दे कलो के बम पोलिंग स्टेशन वो पाछटू सली कली चितासु इस्लाम में नहीं नुलांदी लिखली हाँ या ना ठीक नो खलकू लिखल चाहो मुंह को इस्लाम मनु कदा परचम माला चालास करा करे हुए कने माबम पी निकले हुए चाहो कि निज पागोर द बड़ा बेरे मेरा के मेवरस तेरा करे हो पटशवे हो चिदा परचा सो क्लास कराने की बेड़ा है घर का हाँ इस्लाम मनु टोल इस्लाम मने जुटोल मनु वही खानो जस्ता सो पिंजो कालो द पारा सदर नुमुंग के इस्लाम मनु त जमुंग सदर शो ते इस्लाम है कन ते इस्लाम ठीक दा कौमी असम्बली उगोरा दे टोलो वोटुना द दे कौम न प दे नजरिया न वागस्ती चे जब अमल के इस्लाम रावलम वेल्यू कनी वे वाई पैमान स्तासु कुसोता या स्तासु उजरोता या खानान होता या गरीबान होता या अरब बलाता चे सोकरा गली दी न प दे नियत चे जब इस्लाम रावलम ठीक प दे नियत ता वोट वर कौमी असम्बली मुसलमानान वोट द कौम न दे इस्लाम प नुमा गस्ता सदर साहब एक मुसलमान वोट द कौम ल पदे अगस्ते चितासु इस्लाम मने निजम पिंजो कालू सदर शुभ दे शरीयत बिल वाला न तपोसु कई चितासु दा शरीयत बिल पेश करे चाहता दे चाहतम पेश करे का कौमी असेंबली तम पेश करे यो ने मनी या हम सदर तम पेश करे यो ने मनी न दे यो सूरत द खजे और द मेड़म चे पकम कोर के जोड़ रानिश या खजर आकोर न तख्ती का न तख्ती या मेड़न अजान खलास की या ते मटीजश नु दे शरीयत बिल वाला तो वही चिता सुरा मटीजे गई वाले न दे असेंबली ना रहू तख्ताई का ना ताली सटाई एमएनए अस्टल और एमपीए अस्टल और मुराद 50-50 लाख रुपए वागस्ते और कौम लपस्तरगो के खावरे चोई कि मुंग शरीयत बिल पेश करे ईमानदार कीवी शरीयत बिल न मनी असेंबली न मनी यह जिया न मनी टोल इस्तीफे वर कई और मैदान तरौजई और मैदान तशे द कुफर फितवा पे लगो ची बेड़ा वाला तवा वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फौलाइका हुमुल फासिकून फौलाइका हुमुल काफिरून फौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून कुरानी दलील दे कि द चा पलास की भी द मल्क फैसले तो कुरान खोल और दुए न कई दा ज़ालिमान दी दा फासिकान दी दा काफिरान दा सुखेर रहा
نو دا شوشې شوي دي صاحب خلک بدل راشي رونو شریعت بل کن لکه مات پسې راله وی راځئ جي دلته جهاد کانفرنس دی جهاد کانفرنس دی ویلو د څه شي دپاره وی دا کابل غزا چې ده کوم ځای کې دی محمد خان صاحب جومات کې مال چې جهاد کانفرنس ختم شي بیا به کوم خوا ویلی کورونو ته به راځو مال نه زه هغه جهاد کانفرنس ته ځمه چې کانفرنس نه را اوزګار شو نو مخ په تورخم به روانېږو کلاشنکوف بالو او جهاد له به ځو وی نه که نه جي چې دا خلک ګرم شي لږ مال د لور مې د میړه مري او د زوی مې د عورت ته او زه دې پکې ګرځم سلامت ته تاسو دې د 10,000 روپۍ میاشت بنګلو کې او د کاربینونو د کلاشنکوفونو سوري لاندې ګرځئ او د پردی مرزوی له شلخی ټوپک ورکه چې هلکه ته غزا لځه دا ستاسو انصاف که زه دا خبرې کوم تاسو غلطې کوم تاسو وایي زه وایم چې راځئ چې ځو خو ته به ما نه مخکې د 18 लाख روپو بینس کې چې څوک ګرځي او د امریکې ټولې مهربانۍ تاسو ووالې نو اول به دا د روس توپه په تاسو سوروم بیا به در پسې موږ ګڼو تاسو د امریکې تالي سټۍ لګیا او غریب ولوی چې راځه جهاد کانفرنس دی دا زمونږ د ملک انصاف دی دا هر څه به عزیزانو ټیک شي دا ښځې دا نران دا هلکان دا هر څه به ټیک شي خو که د ملک قانون بدل شو د ملک قانون قرآن شو د ملک قانون حدیث شو او چې تر څو پورې د پاکستان قانون قرآن او حدیث شوی نه زما د خدای په ذات قسمی چې تاسو په پاکستان کې خوره زونه نه نو ګوره چې لږ په خېټه مور دی ښځه یې بربنډه کړه چې لږ اول کار یې دا لور یې بربنډه کړه راشئ لیډا په موټر کې ناستی ماشوم قلارئ او لیډا یې لګیایي دکاندارانو سره انګتې اچي راشئ ماله چل راځي د ښځو یو منټ کې درته ښځې بندوم ما نه خو دې دوی روزي به نه د غریب او نه د غریب د خدای په قهر اخته غریب په بو زیارت سره راته موټر خراب شو اړکه مې وی چې یاره دې په بو میا صاحب زیارت ته ورننوځم چې زیارت ته ور روان شم زیارت په دې دائیں بائیں لار باندې مینا بازار جوړ تلی یې چرته چې څوک تلی یې لاس اوچت کړي په بو زیارت ته څوک تلی یې کفر خو نه دی ټول به تلی یې دا اوس یریږي په هغه دکانونو هلکان ناست نو په بو زیارت ته اوس ښځې چې روانې نو د هلکان ورته اوازونه کوي چې راشه 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 خورې واخله 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 راشه 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 خورې واخله 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 هلکان ورته نو شیخ به مخکې شیخان به ورپسې هلته نه به کوزه راډکه کړي او په سوکه کې به یې والا دغه ور ټومبلي ده واه که دا څه کوې د خدای قهر دې وواچوږي په دنیا کې خو یو بدي چې هغه آب زمزم دی او بیا دې حال کې ښځې قبرونه ودیرو راشي حدیث وګورئ د بی بی عائشې په رضی الله تعالی عنها په کوټه کې دفن دے سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرمائی چې زبا د خپل خاون قبر ته ورننوتم نو مخ به مې بربنډو ځکه چې دا زما خاون ورسره مې چې پلار دفن شو ابوبکر صدیق بیا به مې مخ بربنډو ځکه چې زما پلارو چې بیا ورسره حضرت عمر دفن شو او زبا د پلار او د خاون قبر ته لاړم نو مخ به مې پټو ځکه چې عمر پردی سړی پردی قبر نم ستر کوي قبر نن سال جوړ دی زمونږ په دې دا تاسو د علاقې سره جوخت ازرخانه سره 15 پیران دي زمونږ د بالا ماڼه علاقې ښځې ورته راځي چوری په سرکړي ډولکی ورسره یي څه چل دی ښځو ویل د 15 پیرانو چوری مې منلې وه
تیوري مې منلې وه. نو دا 5 پیرانو لاینه ډمانو تاسو د پلار قبر ته به ډم بوځئ په ایمان وایي وته په تڼاکو سټکورې شي چې تڼاکې دي وخوره بیړه دې غر کشه. نو 5 پیران ډمانو چې ته ولې ډمان بوځي. بیا به جاروګانې یوسي. نو د هغه دا ونې وګوره د جاروګانو ډکې جارو به لړه کړي چې لړه به کړي جارو نه مبارک شه مبارک شه مبارک شه ولې وایي جارو هلته ونښته زوی به دې وشي. دا شرکیات زمونږ د غریبو په ښځو کې راشئ مونږ سره یو زیارت دی سید حسن پیر ورته وایي زانګوګانې پکې پرتې دي پیسو دپاره زانګو له ټېله ورکړي کاڼی داسې ورلړه کړي و چې ورلړه چې کاڼی زانګو کې پرېږدي مبارک شه مبارک شه زانګو کې دې کاڼی پرېوته زوی به دې وشي. دا شرکیات ښځه د هغې یا کور دی او یا یې ګور دی بلا ضرورته مړی ژوندي مور پلار وغیره دې نه سوا ښځه چې د کوره بهر شوه په میړه او په دې ترغې لعنت ورېږي چې تر څو واپس کور ته نه راغلی. ترغې دا قانون دی. ما ته چا وی دا به ته څنګه ټیک کوې ما یو منټ کې تاسو یو 8 ورځې دا سترګې چې قطب په سویل دي د ده دا کرسی مال راکئ 8 ورځې اعلان به وکړم چې چا ښځه ولیده بار ویې تختوئ چې اعلان وشي په ملک کې چې بهر چا ښځه ولیده ویې تختوئ که یوه رانه راووته په دې مخ مې توکړي راوبوځي یو په دې کې اسمبلی کې بل پاس اسمبلی په دغه اسمبلی زه ګړینګ نه سونو کوم پوزه داسې بل یې پاس کړی او که نه چې ډزې بند دي په ودونو کې به ډزې نه کېږي. راشئ څومره دنیا د وډونو په ډزه مړه شوه. اوس زه راتلم هم ویارېدم هلته ستاسو دې ځای کې لاری ولاړ وی ټک 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 یو پکې داسې بلا غوندې راکوشم ویارېدم چې مال په ما را منډه نه کړي ټک 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 دلته تکړه راځئ چې ټکا ځای ته بوځم ته د خپل ټیزونه بیا وګوره چې ډزو ځای ته دې بوځم. د سن 65 جنګ هم یاد شي یاد هم شي او خپلې منډې مو هم یادې شي که نه. دارو دپاره سړی به په بالا ماڼۍ کې نو یو شیخو څو ورځې پس مې چې ولید مال کدھر گئے ہیں ویل سوات مال سوات هیچ کیا کرنا ویل تھے چاټیاں وستیان چاټیاں او لوی بم په لنډی را غورځېدلی و که نه ویل چاټی را ورېږي بیړی سوات ته تښتېدلی وم. دا یو چاټی چې داسې د بره نه وګورئ او را روانئ که نه تاسو به دا خپلې منډې وګورئ. دا تاسو دا ټوپکې خو دغې له دي چې دا سلودي دي او مسیدي دي او ته ما دپاره پړانګ او زه تا دپاره پړانګ یم او ته زما مور چوله او زه ستا مور چوله او ته زما برجوله او زه ستا برجوله لرې شئ او لرې شئ رمضان ته شئ. هغه ورځ بالا ماڼۍ کې یو دوه نښتي ولې ما پرېږدي ما هلکان ترې لرې کې مال پرېږدي تاسو یې پرېږدئ خو چې یو 15 سوکانې سره یو بل وویل دواړه یخ ودرېد مال صاحبه که نه نو یو ما ته وایي تھک گیا وहाँ تاسو غیر راغی نو دا تاسو چې تکړه دا یو بل هم نیسي خو که سره هم پېښ وي که میدان کې ته به وګورې بیا دا خپله توره خدای ته ګورې ټوپکې دې دپاره نه دي چې ته ما وله او زه تا وله ټوپکې دې دپاره نه دي چې ته زما کور رانه او زه ستا کور رانه ټوپکې دې له نه دي چې ته زما بچي وله او زه ستا بچي وله ټوپکې دې له دي چې تا ټوپک به هم د سردار کونین جناب محمد رسول الله د نشان دپاره د کافر په سینه چلیږي او زما ټوپک بم د هغه د نشان دپاره د کافر په سینه چلیږي. ستا او زما په سینو چلېدو دپاره زمونږ ټوپکې نه دي او نه زمونږ کارتوسونه دي نه زمونږ کلاشنکوپ او د کلاشنکوپ دغه دی هر یو راځي ما ته یاره کلاشنکوپ مال وزیر داخله یې کوي اسلم خټک وایي څه چل دی ورسره نشته مال زما هېڅ نشته دی حکومت سره زما هېڅ چل نشته دا حکومت ما منلی نه دی والله که بیا ومنم والله که بیا ومنم والله که بیا ومنم
سلويخ کاله د پاکستان یو حکومت چې چا منلی آباډو د سړي زوی نه د مفتی محمود تر حکومته پورې 10 میاشتې د هغه حکومتو عام هم نه و منلی مال زه به د پاکستان حکومت هله منم چې په کومه ورځ په پاکستان کې د شرعي نظام اعلان وشي تاسو دوا پکار ده په جیلونو یې را باندې صرفې نه دي کړي په جرمانو یې را باندې صرفې نه دي کړي خو چې چا زه په جیل کې قیوم خان په جیل کې اچولی وم خدای مړ کو ما جنازه وکړه ایوب خان په جیل کې په عایلي قوانینو سره نښتي و لاړو تورو خاورو له مې ورسولو ورپسې یحیی خان نیولی وم مارشالله کې 4,000 روپۍ جرم کم او د کوواټ په جیل کې اچولی وم لاړو تورو خاورو له مې ورسولو بوټو خان یې ونیومه ام تورو خاورو له لاړو دا بل لا هوښیار دی که یې ونیوم دی هم مرداري نو په جیلونو والله که صرفې کړي دي او نه تیریږم ایمان مې دی او د پاکستان ځان دوست ګڼم د پاکستان د قوم ځان دوست ګڼم د ملت ځان دوست ګڼم چې پاکستان به اله پاکستان شي اوس پلیتستان دی اوس دې ته پاکستان ویلم خله ماته شه اوس پلیتستان دی دا به اله پاکستان شي چې د پیرنګي قانون ته لري شي او د دې قانون د جناب محمد رسول الله په مکه کې ما تاسو کو چې دلته عدالتونه ما ته وایي چې مافي هنا عدالت مافي دلته عدالتونه کوم مجسټریټ نشته سیول جج نشته سیشن جج نشته های کورټ نشته سپریم کورټ نشته هیڅ نشته د ټولې مکې ښار یو امیر دی یو معلم نه مې تپوس کو چې دلته عدالت کټوین نه دلته په کلونو کیس نه کیږي نو عدالت چاله جوړ کې یو امیر غلی نیولې نه چې بیا تلاس غوس کړي زناکاری نیولې نه چې بیا سنگسار کړي شرابي نیولې نه چې بیا په درو والي خبره خلاص د منټونو خبره ده دلته په کلونو د خدای مخلوق د خدای په عظیم سړی بم در نه مرشي او بیا ګرځه وکیلانو د مجسټریټ د وکیل فیس الله دې امان راکړي د جج د وکیل فیس الله دې امان راکړي های کورټ او یغه خو وی چې زبر درته په سدرۃ المنتهى کې باس کوم زما خو 15,000 روپۍ لا چې دا غوړ دي دوی ورپسې د لاهور نه د کراچۍ نه وکیلان را یو د کور روان شو بل د کچره او تانې ټکورې لنګ که تاسو شریعت تراشي 302 کیس یو ګنټه یو ګنټه سړی مړ کو ګوان په تیر شو لاسونه در ترستو تړم او ټوپک دل درکم چې ولای بس خبره خلاص شوه خلاص زناکار دیونی هو گواہی پیو شو میدان ته راو باسم او داسې کلی ته اعلان وکم چې راځي ولې بس ویولو د کانو کې خخ کی خبر خلاص غلا وکړه او شهادت پیو شو دې ځکه تلاس غوس کا خو چې سوکي ګوري ربه بوګنیږي چې بیړای غر کا شه دا حکما دا چلو وای په ایمان ملک به امن شي نن استعمال کې امن شته کور امن کې نه دی بچی امن کې نه دی اولاد امن کې نه دی ځان امن کې نه دی غړم بشي بم بخلاشي لشل کسب پکې والوزی پتہ به نه لګي چاکړه تحقیقات ہو رہے ہیں دا زمون ملک دی نازیزانو لکه یو درد پیدا کړي چې خدای ترغیبا پارام نکینو چې تر څوم د پاکستان قانون بدل کړي نه ترغه دا ایمان پیدا کړي نو که په دې جذبه مرګم در تراشي نو ان شاء الله چې خدای بمبخي او که په دې جذبه در ته مرګ را نغه نو بخنه امرو را ګرانه ده خدای پر استه کنم په مالګو خدای وبخي او نه د 2 روپۍ چې مال په قبر کې را کوي نم خدای راسته کې په دغه خدای مال 2 روپۍ راګم زه چې چرته جنازه کې پیښ شم کنه نو د غریبانو لا روپۍ ورکې د اسقاتونه نه وي شي په دې څه چل دی دا دیرو کې کنه اسقات تاسو کلی کې خو هم ویش
نو ما چې وګوري نو ما پسې 50 روپۍ راوړي او غریبانو له داسې روپۍ 2 روپۍ چې دا خدای سپېرئ. هلکه دا ولې؟ وایي ته لږ غټ ملا یې که نه. نو ما ته وګورئ، اسقاط فدیه ده د اعمالو د میت، دې دپاره اخذ د مسکین شرط دی. هغه سړي له به یې ورکوې چې نه غرمه خوړلي وي او نه بېګاله درک لري. ما په دې خبرو پوهېږئ؟ که ماله دې راکړي کور دې وران شه، غر کې د پلار نیکه دې غرق دی، ماله ولې راکړي؟ دا د اعمالو فدیه ده او د اعمالو فدیې دپاره مسکین به لټې، اوږې تږې نهر. لکه سرسایه ده، سرسایه پېژنئ څه ته وایي؟ ګوره یی ډېر تکړه خلک خو یا خاصې ما نه ویرېدی او یا څه چل دی. سرسایه پېژنئ؟ وړوکي اختر په ورځ چې چاله ورکوي، امام له یې ورکوي. ټیک، امام ډېره موده اغوستې وي بجلیګر کې چې امام. دې خوا وګورئ، د دې په راز پوهېږئ؟ د دې راز دا دی چې دا د اختر ورځ ده. په دغه ورځ چېرته مالت کې، ګاونډ کې، کلي کې وګوره چې د چا نغری سوړ نه وي پاتې. ټول نغري خو ګرم وي که نه، وریجې پخېږي، مینچې پخېږي، چا غوښې باندې کړي وي، څوک حلوا پخوي. د اختر ورځ ده. په دغه ورځ به کورونو لټې به چې زما په دې کندي امالت کې د چا نغری سوړ پاتې نه شي. واورئ، که په یو کندي او یو مالت کې یو کور او یو ماشوم او یو یتیم او یو غریب نهره شپه تېره کا، زما دې په خدای قسمي ټول کلی به پې الله جهنم کې اچوي. ټول کلی. دولت مطلب پوهېږي؟ خوړل، خورول او د خدای په لار کې خرچ کول. یو سړي ماته وایي چې جی زمونږ امام خو لږ ښه دی، ګزاره یې جوړه ده، مال امام هم چونکې ناست هم دې ته دی، سرسایه غریب له ورکوي، امام له هسې یو 10 روپۍ ورکوي، نو مرئ خو پې نه. تاسو خیال راغی؟ نو زما عرض دا و عزیزانو چې دا هر څه به ټیک شي، هر څه، خو که د ملک قانون قرآن او حدیث شو. خدای دې دا درد زمونږ رکې پیدا کړي، توفیق دې راکړي چې موږ د قرآن او د حدیث صحیح خدمت وکړو. تاسو دې کلي علاقه کې علما دي، لوی لوی علما دي عزیزانو، دوی نه کار والی، ماسخوتن ټایم کې راټینګوئ، په جوماتونو کې د منځونو ترجمې ته زده کوي. یو نورالضا ورته وایي چې تمام ضروریات د دین پکې دي، تمام ضروریات. قسم په خدای دی چې هغه ورځ یو بوډا په مانځه کې سجده ساوه وکړه. ما ورته وی چې مال کاکا دا ولې؟ وی چې لږ غوندې باد مې لاړه نو سجده ساوه مې وکړه. نو ما وی ګوره دا بوډا دومره نه پوهېږي چې په باد تلو اودس مات شو، مونځ هم مات شو که نه، نو په سجده ساوه خو دا مونځ نه راټینګېږي، بیا به اودس کوې، دا مونځ به بیا کوي. یو نورالضا، دا علما دي، دا طالبان دي، دا خلق دي، دا راټینګ کوي. ماسخوتن ټایم کې حجرې پرېږدئ، ګپونه پرېږدئ، دین ته زده کوئ چې مرګ نه وروسته درته کارآمد شي. واخر دعوانا